السلام علیکم ستړي مسئ د نن دا ویډیو اوس چې کوم وفات شوه ده په KPK کې ګورنر راج لګیږي د دې باره کې ده. آیا داسې کېدلی چې وفاق دی حکومت دی په KPK کې ګورنر راج ولګي؟ د پاکستان په آئین کې آرټیکل 234 کې بالکل دا واضح طور لیکلی دی چې که چیرې حکومت وغواړي نو د صدر پاکستان په منظوري سره په هر صوبه کې د غواړي الله ته ډایرکټ ګورنر راج لګولی سي او دا په داسې صورت کې ګورنر راج لګېدلی سي که چیرې په صوبې کې د قانون بالادستي نه یا آلات خرابي بدامني او احتجاجونه زیات سي مظاهرې زیات سي په داسې حالت کې حکومت دا کولی سي چې د صدر پاکستان سره دا اختیار دی چې د په هغه صوبه کې ګورنر راج ولګوي. چونکې دا اوس حکومت دا بانه ور جوړه سوه دا کوم واقعیات چې د 2-3 ورځې مخته شروع دي د اوسه پورې حالات چې قسم نه دی د پاکستان چې کوم مین سټریم میډیا هغه خو اسیم حقایق چې کم دی هغه مخته نه راولي او د سوشل میډیا په ترو کم چې دا ټیم واقعیات سوي دي د PTI کارکنان چې کم په 26 نومبر باندې اسلام آباد ته داخل شو د هغه خلاف چې حکومت کم ګرینډ اپریشن وکړي پولیس راغوښتل رینجر راغوښتل د هغه سربیره په دې باندې ګزاره نه اوس اخره فوج طلب کې فوج راغوښتل کنټینران یې ودرول پر اسلام آباد لاهور یې بند کړه. د هغه باوجود PTI کارکنان اسلام آباد ډي چوک ته راورسېدو رالو. امین میر د پاکستان یو سینیر او ډیر دلیر صحافي دی نو دی د وایس اف امریکا ته انټرویو ورکول پاکي ته دا ویله چې په دې شپه باندې بیا دی مال رالو یو ټلیفون مال رالي د هوایي مخلوق سره نو زموږ چې کوم دفتر دی هغه چونکې ډي چوک ته نږدې ولو او ماته دا وویل سو چې خپل بلپام بتیانې بندې کړه او د داسې ولاړ سه چونکې په دا شپه کې یو اپریشن مشکو اپریشن کیږي لہذا زه د عاجز سره وتم بیا احتجاج له ولاړم. نو حکومت چې کوم د PTI کارکنانو خلاف کم تشدد کم ظلم یې وکړي په دې کې ډیر کسان مړه سولو او تر دا اوسه پورې مین سټریم چې کوم میډیا د هغه دا شی ګر مني نه حکومت دا شی وایي نه ګر په PTI کې وایي څوک مړ سوی نه دی چې سوشل میډیا پر ټویټر باندې د VPN په ذریعه اوس خو VPN باندې فتوا ولګو چې دا آرام دي دا مه استعمالوئ. لہذا در اوسه به چونکې کار کوي نو د VPN په ذریعه چې موږ ټویټر آن کو په ټویټر کې دا شی دا ویډیو بارهاره روان دي خلک یې پر سرو په ګولیانو ویشتلي دي خلک مړه پراته دي د PTI دا کارکنان دا په پولیس په رینجر کې مړي داسې سوي دي. د دې حقایق باید کې مخته راسي چې دا دونه غټ واقعیات دا دونه ظلم د دې ضرورت شولو او حکومت پر دې شی باندې ډیر فخر کوي ډیر خوشاله دی چې موږ PTI چې کوم کارکنان راغلي ول دي ول موږ عمران خان دلته واسطه خلاص وکړو اوس د خپل په جیلونو نه وتل دا محسن نقوی چې کوم وزیر داخله دی په خوشحالي سره دا خبره دا کنټینر سره دی ولاړ دي دا خبره کوي نو ډیر ظلم وسلو دا نو پکار په دا سوالاتو کې چې حالات کشیده دي خراب دي بدامني د حکومت دا جواز جوړولی سي چې دا وایي چې بدامني د KPK کې ګورنر راج قائم کړي او د PTI د حکومت ختم کړي. نو اوس چې زه دا ویډیو جوړوم د 9 بجې څخه دا یو اجلاس هنګامي اجلاس په KPK اسمبلی کې راغوښتل سوی دی AMIN GundaPur اوس دغه څخه خطاب کوي. نو انتظار وکړو چې در ماخستنه پورې د دې په حواله سره کوم اپډیټ راځي ځان دا دی چې اوس وخت نه په KPK کې ګورنر راج ولګي چې د PTI حکومت د همیشه لپاره ختم سي.